الرحمن الرحیم. خاصیت افتعال، خاصیت د باب افتعال اتخاذ است. اتخاذ دی، اتخاذ دا په معنا د جوړولو باندې او په معنا د نیولو باندې مستعملیږي. اتخاذ د باب افتعال خاصیت چې ذکر کړي نو داسې وایي چې جوړول د فاعل د باب افتعال دی. جوړول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د اصل فعل لره. جوړول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د فاعل دا مشتق منه د اصل فعل لره. لکه احتجر، سو احتجر باب افتعال دی او مشتق منه د دې اصل حجرتون دی. څه دی؟ د دې باب نه دی مستعمل، دا حجر په شانتي حجرتون. حجر کاڼي ته وایي او حجرتون چې کوم دی کوټې ته وایي، کمرې ته وایي، غرفې ته وایي. په خبره پوه شوې؟ حجرتون. نو د احتجره د دې معنا به ده بنا الحجرته. په بنا کې ضمیر دی، هغه فاعل دی، او الحجرته دا چې کوم دی نو ملا جوړ شو. خیال کراله؟ بنا الحجره جوړول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د اصل فعل لره. لکه احتجره ای بنا الحجرته. په دې ټکي پوه شوې؟ دویم اجتنبه، دویم دقه د اتخاذ د پاره بل مثال دی. د دې معنا به دا کې چې نیول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د اصل فعل لره. جوړولو دلته څه شی شو؟ ومقص معنا ده، خو د جوړولو د نیولو منځ کې فرق شو. جوړول د هغه دلته نیول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د اصل فعل لره. لکه اجتنبه، اجتنبه باب افتعال دی او ضمیر پکې فاعل دی او مشتق منه د اصل فعل جنب یا جانب دی، جنبون یا جانبون دی. نو د اجتنبه معنا به دا وکړي اخذ الجنب، اخذ الجنب دا خپله ډډه ده، دا یې داسې ونیوله، دا یې داسې. او که چې د جانب معنا یې وانه نو اخذ الجانب معنا دا ده چې دا سړی د دې کوټې په ګوټ کې کېناست، هغه طرف کې کېناست، اخري حد. یا اخذ الجنب په لاره روانې په دې غاړه غاړه به ځي. په کوم ځای به ځي؟ په غاړه غاړه به ځي. خبره پوه شوې؟ تبلیغیان چې ګش وباسي نو په څه وایي هلکه ای د لارې په ښي طرف به ځئ ځکه سنت دي. د لارې په ښي طرف به ځئ سنت دي، د لارې په منځ به نه ځې څه به راشي اوبه دې وایي. ښکته ښکته به ګورې، بره به نه ګورې. په خبره باندې پوه شوې؟ نیغ نیغ به نه ګورې. څوک به محسوس کی چې دا زه ورته چې کوم دی داسې بې المازه ښکارېمه. او د دروازې غاړې ته به ودرېږي. کوم ځای ته به ودرېږي؟ دروازې ته به مخامخ نه ودرېږي، هسې نه چې دننه کور ښکاره شي، دننه کور ښکاره شي. او بیا چې هغه سړی راوځي نو هغه ته به وایي چې مسلمان او مونځ نه کول. مسلمان منزله خو ته اسې راځي، مونږ ته پته ده. اوس منزله هغه چته راځي، خو دی په دې چل ول راځه مایله کوي که نه. هغه خو قبله پېژني نه چې دې خوا ده که دې خوا ده. پوه شي مطلب؟ وایي منزله خو تاسې راځي. خو که موږ سره نقد لاړې نو هلته په جومات کې خبره شروع ده. هلته جومات کې د نر بچې کې بنې د چا پلار به کیني پړسېږي سړی. خیال کې راځي که نه راځي؟ پوه شوې؟ یو سړی دی زموږ په دې کلي کې نو غلام صدیق استاد یو ځل جومات کې وایي سړی ته تنګېږي، منافق په جومات کې تنګېږي او وایي مه په اوبو کې خوشحاله نو جومات کې چې کوم دی نو سړی خوشحاله یو ده او ته استاد جي واسه چې قرآن کو تنګېږم پکې بیکار څه وی که نه ستا خبره وایي غلطه نه ده، صحیح ده، او په ایمان چې تنګېږم پکې. نه غلام صدیق صاحب چا نه وخندولی، هېڅ ته په خندا شو، هېڅ ته په خندا شو. پېژنې که نه؟ دې خبرې ته فکر کوه ښه. نو جوړ نیول د فاعل د باب افتعال دی، مشتق منه د اصل فعل لره. اخذ الجانب یا اخذ الجانب فی الطریق، اخذ الجانب فی المکان، مکان کې یو طرف ته شو نو هغه ځای نیولی نه دی چې داسې لکه په لاس کې را نیولی دی، خو مطلب یې دا دی چې د جلسه فی المکان علی الجانب، دی په مکان کې په یو طرف کې کېناسته. یا ذهب علی الطریقة
ها علی الجانب په لاره باندې روان دی، په یو طرف باندې روان دی، په شرنګ یې ورلې. واغتد الشاة دا بله معنا څلورم همدغه یو اتخاذ دی، یو اتخاذ دی. خو د اتخاذ معنا دلته کې ما تا ته ځکه وضاحت ونه کړي چې مخکې مې ته کړه چې نیول، جوړول، اغستل، دا ټولې معناګانې د اتخاذ راځي. ښه نو د اغتد الشاة د دې معنا به کې چې جوړول د فاعل د باب افتعال دي. څه جوړول د فاعل د باب افتعال دي، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. جوړول د فاعل د باب افتعال دي، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. لکه اغتدى الشاة، اغتدى باب افتعال دی، باب او دا ضمیر پکې فاعل دی، او الشاة دا څه شی دی؟ مفعول به دی او مشتق منه د اصل فعل. مشتق منه د اصل فعل هغه غذا ده. مشتق منه د اصل فعل سره غذا ده. نو دا ما تعبیر به داسې وکړي چې بنى الغذاء من الشاة. بنى الغذاء دا د ګډ شات خو ګډ چیري ته وایي که نه، ګډ یا چیري ته ویلی کېږي، یا مذکر دی مؤنث دی، ځکه دا خو جنس دی. خبره پوه شوې؟ نو اغتدى الشاة بنى الغذاء من الشاة، د ګډ چیلي نه غذا جوړه کړه. هلکه د ګډ چیلي نه غذا څنګه جوړوي؟ خو ذبحه دې که، سرمن دې تنه وښکله او ټوکړې ټوکړې دې که او په اور دې پوخ که، نو دغې ته غذا وایي. نو دې ته څه وایي؟ غذا ورته ویلی کېږي. پوه شو مطلب باندې؟ ښه جي. نو جوړول د فاعل د باب افتعال دي، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. لکه اغتدى الشاة ای بنى الغذاء من الشاة. په دې خبره پوه شوې؟ بل مثال ذکر کوي اعتزده. اعتزده د دې هو په ځای باندې اسم ظاهر کې د داسې ووایه اعتزد الکتابه. اعتزد الکتابه نو معنا به داسې وکړي چې نیول د فاعل، نیول د فاعل د باب افتعال دی، مفعول خپل لره په مشتق منه د اصل فعل کې. نیول د فاعل د باب افتعال دی، مفعول خپل لره په مشتق منه د اصل فعل کې. لکه اعتزده دا باب افتعال دی، ضمیر پکې فاعل دی او مشتق منه د اصل فعل عضد دی. څه دی؟ عضد دا مټ. دا خبره پوه شوې؟ سنگل او دا هو الکتاب دا مفعول به ده. نو معنی دا شوه چې اخذ الكتاب في الابت. اخذ الكتاب في الابت داسې في الابت نه في العضد. في الابت ابت دا دی، ابت داسې دی، او اخذ الكتاب في العضد داسې دی. خبره باندې پوه شوې؟ یعنی په دې سنگل مطلب کې دا دی چې دا کتاب می اوچت او په ادب او په احترام سره ونیو. په دې خبره پوه شوې؟ نیول د فاعل د باب افتعال دی، مفعول خپل لره په مشتق منه د اصل فعل کې. لکه اعتزد الکتابه ای اخذ الکتابه فی العضد. و تصرف بل خاصیت د باب افتعال تصرف دی. تصرف اختیار لرلو ته ویلی کېږي. تصرف د لاسو خپو اختیار لرلو ته، یعنی جد نمودن، یعنی کوشش کول دی در فعل په مشتق منه د اصل فعل کې. نحو اکتسبه، مثال اکتسبه داسې معنی کوه چې کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی په مشتق منه د اصل فعل کې. کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی په مشتق منه د اصل فعل کې. نحو اکتسبه باب افتعال دی، ضمیر پکې فاعل دی، مشتق منه د اصل فعل کسب دی. نو د اکتسبه معنا دا ده جهد فی الکسب. جهد کسب، خود هر چیز کسب دی، هر چیز کسب دی. دا علم هم کسب دی، علم هم کسب دی. خلک کوئی علم کسبی دی، علم کسبی دی څه مطلب؟ خواري او محنت غواړي.
تاسو خیال تراله نو اکتسب ای جهد فی الکسب محنت هو په کسب کې او که د کسب نه هنر اخلي نو بیا لواري او ترکاڼي ده څه لواري او ترکاڼي ده نو ومطاوعة فعاله او وتخير بل خاصیت دی تخیر چې کوم دی اختیار لرل اي فعل الفاعل الفعل لنفسه فعل الفاعل الفعل عمل کول د فاعل دی د پاره د مشتق منه د اصل فعل د پاره د ځان خپل عمل کول یا کوشش کول د فاعل د باب افتعال دی د پاره د ځان خپل د مشتق منه د اصل فعل نحو اکتاله لکه اکتاله باب افتعال دی کاله یکیلو نه ماخوذ دی کیل پیمانه ته ویل کیږي نو د اکتاله معنا بدایش فعلا لنفسه الکیله فعلا لنفسه کول د فاعل د باب افتعال دی د څه معنا کې او کې بیا زیات اسانه کول د فاعل د باب افتعال دی مشتق منه د اصل فعل لره د پاره د ځان خپل د پاره د نفس خپل د پاره د ځان خپل نو اکتاله معنا بشي چې فعل لنفسه الکیله د ځان د پاره کیل پیمانه طول کول کنه کیل ناپ او طول ناپ چې کوم دی نو هغه په یو لوښي باندې خلک یو سیس اندازه کوي هغې ته وایي ناپ یا ګز باندې هغې ته وایي ناپ او یو دی طول نو طول ته کیل ویلی کېږي طول ته څه ویلی کېږي کیل ویلی کېږي کیل چې کوم دی نو هغه تله باندې تللی کېږي کیل پس تللی کېږي تله باندې چې کوم تللی کېږي ښه بهرحال کول د فاعل د باب افتعال دی مشتق منه د اصل فعل لره د پاره د ځان خپل لکه اکتاله ای فعل لنفسه الکیله ومطاوعة فعاله بل خاصیت ذکر کوي مطاوعت د باب تفعیل مطاوعت یعنی د باب افتعال بل خاصیت ته مطاوعت د باب تفعیل ذکر کول د باب افتعال دی رستو د باب تفعیل نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره زور تعریف درته یاد دی که نه باب بدل شو افتعال شو او تفعیل شو نو داسې ووایه چې ذکر کول د باب افتعال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره نحو غممته فاغتم غممته غمم یغمم تغمیم بل ته مې د غم خبره وکړه فاغتم نو هغه غمجن شو غممته فاغتم پوه شو مطلب باندې نو یره غممته د غم خبره مې ورته وکړه غمجن شو که نه شو د دې خبرې د وضاحت دپاره چې او دی غمجن شو زما د خبرې نه اثر قبول کو د فاعل چې کوم عمل کړی دی د هغې اثر په ده باندې راغې نو د هغې دپاره فغتم لفظ وي خبره پوه شوې ذکر کول د باب افتعال دی رستو د باب تفعیل نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره غممته فغتم هغه ته مې د غم خبره وکړه فغتم نو هغه غمجن شو پوه شوې وموافقت مجرد وافعل وتفعل وتفعل واستفعل د پنځو بابونو موافق راځي خاصیت یو دی خو بابونه بدل دي موافقت مجرد مستعملیدل د باب افتعال دی په معنا د مجرد باندې مستعملیدل د باب افتعال دی په معنا د مجرد باندې لکه اقتدر په معنا د قدر باندې اقتدر یقتدر اقتدار او قدر یقدر قدرتن قدرت چې چاته حاصل شي نو هغه ته اقتدار حاصلي چې چاته اقتدار حاصلي هغه ته قدرت حاصلي اقتدار یوازې د پاکستان و وزیر اعظم ته نه وایي
چې دته اقتدار حاصل دی. تا ته په یو ځای کې، په یو اداره کې، په کور کې، په یو کلي کې قدرت حاصل دی چې ته داسې کار وکړې. خیال کراله ته یو کار وکړې نو دغې ته اقتدار ویلی کېږي. په خبره پوه شوې؟ د پاکستان حکومت مه غواړه که ځان په شرمونو شرمې نو خدای د پاکستان باچا مې کې. خبره پوه شوې؟ او کوي چې خدای د عزت زندگی راکړي نو یا خدایا په مدرسه کې مې مدرس کې، په مدرسه کې مې مدرس کې. نو د امن زندگی به دې نصیب شي، د امن. روپۍ به نه خو امن به وي، خوشحالي به وي، راحت به وي، په مطلب باندې پوه شوې، عزت به وي. او کوي چې خدای دې د پاکستان حکومت ته دا د ځان له ذلت وغوښته، دې معنا ده چې خدایه ما ذلیله کې، ما بې عزته کې. خبره پوه دا هغه ایوان دی، دا هغه ملک دی چې دلته یو سړی راځي نو په عزت راځي، خو چې ځي نو په ذلت به ځي. چې ځي نو په چا به ځي؟ په ذلت باندې به ځي، په رسوایۍ به ځي. په دې خپلو سترګو مو بې شماره ولیدل، د ایوب خان نه راواخله تر ننه پورې چې کوم څاروی راغلی او ستا وزیر اعظم شوی دی او یا ستا صدر شوی دی یا ستا گورنر شوی دی او یا دې وزیر اعلی شوی، نو په عزت راغلی دی. خلکو دا ټوپونه ورته والي دي، دین دباس او دین دباس ویلي دي که نه دي ویلي؟ خو چې ځي نو بیا وایي مردباس او مردباس. بیا ورته ویلي که نه دي ویلي؟ بیا به دې لاسونه پړقولي که نه دي پړقولي؟ څوک یې په هوا کې والوزول، څوک یې یو وی اسلام او اسلام درغه در روان دی. بجلیګر مولانا صاحب ته وی الله دې وی په میراتو میرات کا چې د کراچۍ نه د په خرګاړۍ کې راچولې هم به اوس چترال ته رسېدلی. نو هغه خدای په هوا کې والوزو، خدای په هوا کې والوزو. بل وی میری کرسی مضبوط ہے، میری کرسی مضبوط ہے، نو پانسی ورته واچول زوړندې. خبره پوه شوې؟ بل وی میرے بازو میں قوت ہے، اللہ په آخر کې په داسې بیمارۍ راونیو چې داسې ذلیل او رسوای کوي که نه کړو. خبره باندې پوه شوې؟ د ښځبقو نومونه را باندې مه اخله، څه له را باندې نومونه اخلې؟ دا کم داسې ښه خلک وو چې زه یې لا نوم والم چې ثواب به مې وشي. ابوبکر صدیق نوم ولې نه علم؟ ښه څه مې وي؟ ما ته هم پته نشته. موافقت اقتدر او قدره، اقتدر او قدره، اقتدار اختیار حاصلېدل، نو او قدره قدرت، د دواړو یو معنا ده. او دا بل افعله، افعله موافقت د باب افعال، مستعملېدل د باب افتعال دی په معنا د باب افعال باندې، په معنا د چا باندې؟ لکه ابلجا او ابتلجا. ابلجا ابلجا یبلجو، دا یو معنا علما ذکر کړې ده، وی دا لږه مناسب نه ده، خو خیر که مناسب کې نو ښه ده. بعضې وایي چې نه دا ابلجا او ابتلجا نه دی بلکې دا بلوجا او ابتلجا دی. دا د مجردو مثال دی. ما تا ته د مجردو مثال قدره او اقتدره وي که نه، او بعضې علما وایي چې نه دا بلوجا یا بلوجو، بلوجا یا بلوجو غټ سترګې ته ویلی کېږي، غټ سترګې ملا. خبره باندې پوه شوې؟ ابتلجا هم په دغې معنا باندې او د باب افعال سره چې موافقت مستعملې نو هغه احجز او احتجز دی. څه دی؟ احجز دا د دې مجرد چې کوم دی حجاز دی. ما تا ته مخکې ویلي چې باب په مجردو کې ضروري نه دی، خو ماده چې کوم دی په کلام د عربو کې استعمالېدل دا پکار دی چې وي. ښه نو د احجز معنا دا ده ای دخل فی الحجاز، دخل، او احتجز معنا هم دا ده چې دخل فی الحجاز. وتفاعل بل خاصیت تفاعل یعنی مستعملېدل د باب افتعال دی په معنا د باب تفاعل باندې، لکه ارتدا تردا،
تردى يتردى تردين رغړېدل هلاکېدل په معنا د هلاکه باندې ارتدا په معنا د هلاکه باندې ارتدا پوه شوې تفاعل بل خاصیت هغه همدغه موافقت دی خو باب تفاعل دی مستعملېدل د باب افتعال دی په معنا د باب تفاعل باندې لکه اختصمه په معنا د تخاصمه باندې تخاصمه کې تشارک دی څه دی پکې تخاصمه یتخاصم تخاصما تخاصم چې کوم دی نو هغه د یو بل سره خصومت کول او اختصم هم دقه معنا ده اختصمه کله باب افتعال په معنا د باب تفاعل راشي نو خاصیت د چا پکې پروتي د تشارک به پکې پروتي ښه و استفعل او دا بل مستعملېدل د باب افتعال دی په معنا د باب استفعال باندې لکه اتجاره په معنا د استجاره باندې استجاره د چا نه خپل اجرت او مزدوري طلب کول او د اتجاره هم دغه معنا ده د چا نه خپل مزدوری طلب کول طلب الاجرت و ابتدا او بل خاصیت چې کوم دی اخیری دای ابتدا ده ابتدا چې کوم دی د دې مثال دی استلمه تا ته معنا ویلې وه چې مستعملېدل د باب افتعال دی په هغه معنا باندې چې مجرد په هغه معنا نوي مستعمل شوي لکه سلمه یسلمو سلمه سلمن دا تی راغلی دی مجرد او باب افتعال تی نقل کنو استلمه یستلمو استلام سلمون چې کوم دی او سیا سلامتون تی مصدر راغلی دی هغه د هر عیب نه بچ کېدو ته ویلی کېږي او استلام د حجر اسود ښکلولو ته ویلی کېږي یا د حجر اسود د لرې نه سلامۍ ته ویلی کېږي چې بیا به لاس او ګوتې ښکل کې په خبره باندې پوه شوې دې ته استلام ویلی کېږي ښه